امام زهبی دا خبر لیکل دا سیر اعلام النبلا کې، خطیب بغدادی په خپل تاریخ بغداد کې دا سه ډیرو کتابو دا کومه خبره چې زکوم دا لیکل دا چې دای مبارک ځوان او ینګو بغداد شریف لراغه او دا یاد لره دا د انسان فطرت وی چې په یو فیلډ کې چاته دا سه غیر معمولی یو معمول مطابقی یو غیر معمولی شهرت چاته ملاو شي نو داغه حاسدین مخالف خلق هغه خامخ ډیر وی. نو په بغداد کې دا خبره مشهور شو چې یو ینګ ځوان راغلی دی او هغه ځان ته وایي چې زه حافظ الحدیث ما ته په لکاو تعداد باندې احادیث دریو شهرت ورته حاصل شو، دا سینه پکارو دا ممکن ندی او دا نشي کېدای په دومره تعداد باندې احادیث یادولو. یو خبري شروع شو د مبارک لاړ اومدغه خار بغداد لاړ. امام زهبی فرمایي او د بغداد د هغه وطن د هغه پاک وطن لس کبار محدثین یا سینئر محدثین یا امام بخاری تکینول او لس چونکه مجلس ټیم دومره نو لس احادیث یا په غلط سند باندې، سند یو چې کوم حدیث وی هغه حدیث الفاظ هغه تمتن وای متن دا د حضور مبارک الفاظ دي خدا دینه بره چې کومه کړی کنه چې پلانکای چې پلانکی راته وی هغه پلانکای چې فلانکی راته وی هغه وی چې ما هغه نه واورېدا هغه وی چې ما ته صحابي وی او صحابي وی چې ما ته رسول الله مبارک وی یا می واورېدا دې ته سند وی سند د حدیث دا ډېر اهم شی دی. دا ټول په بخاری کې موجود دی، یو حدیث سند موجود دی. لس محدثین یا امتحان د پاره کېنول او مخې ته امام بخاری ناست او لس یو محدث لس احادیث هغه ورته پیش کړه او یو محدث د لسو واړو احادیثو سند ورته غلط وي خراب یې ورته فلان بچ فلان نه روایت کړو هغه په ځای باندې به امتحان په تور باندې بل کس پکې ولګاو. د محدث لس احادیث او په غلط سند باندې امتحان اخلي. امام بخاری ته فرمایي دغه احادیث چې ته ځان ته حافظ الحدیث وای دغه احادیث ته معلوم دي دا کوم چې ما درته ویلس. امام بخاری ورته فرمایي لا اعرف دا حدیث ما ته نه معلوم سند یې غلطو. بل محدث لسر ته بیان کړه دا احادیث ورته معلوم دي ورته فرمایي لا اعرف لسو واړو ته وای لسو واړو ته لا اعرف دا ستاسو والا احادیث ما ته نه معلوم. کله چې مجلس ختمې دوه شو دغه لسو محدثین خلق ته وی چې تاسو خو وی چې دا حافظ الحدیث دی او تاسو ته پته ده امام بخاری څو احادیث دو امام بخاری تشپگ لک احادیث ورته یادو شپگ لک احادیث ورته یادو. زبی هغه بخاری څنګه ولیکه هغه خبر ورته کو تاسو خو وای لسو واړو محدثین فرمایل چې دا حافظ الحدیث دی دې تشپگ لک احادیث دی دې ته خصل احادیث هم نزدا دا مونږ لس د ازما والا لس دا بل محدث دا بل لس محدثین او لس احادیث ټوټل سل احادیث ته خصل هم ندی یاد ټول وای چې لا عارف په خپل باندې وای ما ته نه معلوم چې کله دا خبر وکړه امام بخاری ورته جس ورته فرمایي قربان دا سل احادیث ما ته په غلط سند باندې نه دي معلوم دغه سل احادیث ما ته د رسول الله په صحیح سند باندې معلوم دي. او بیا ورته فرمایي چې تا په سند کې دا بدل کدا دی ولګاو دی په زیاده دی تا په سند کې دا بدل کدا دی ولګاو دی په زیاده دی. لسو محدثین ته د لسو احادیثو په سند کې چې په کوم ځای کې د راوی خطای وا په دغه مجلس کې یو خطا امام بخاری د لسو محدثین ته په ګوته باندې کړو بیان ورته فرمایل تاسو په دغه سند باندې ماته نه دی معلوم چې دا سند غلط دی. نو متنن سندن شپگ لک احادیث د مبارک ته یادو او بیا دا غي نه پس دغه ټول بغداد په دې خبره باندې قائل شو چې دا ځوان او دا یو بهترین محدث کبیر چې وایي چې ذا حافظ الحدیث ما دا په خپل ځای باندې بالکل صحیح وایي دا حقدار دی د چې دې ته امیر المؤمنین فی الحدیث هم ویل شي او دې ته حافظ الحدیث هم ویل شي.